ګرانو ملګرو په پېښور کې د قتل و غارتګرۍ څه صورتحال دی. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې پېښور کې 6 کسان قتل شوي دي او 4 نه زیات کسان رهزنانو لوټ کړي دي. یو پولیس مقابله هم شوې ده. د دې ټولو واقعاتو مختصر شانتي تفصیل در کوم، خو تفصیل اورېدلې ځکه ضروری دي چې په موجوده وخت کې په د پېښور پولیس کوم ډانچه د هغې د تبادلې خبرې هم روانې دي. موجوده چې کوم اس اس پی اپریشن پېښور اوس راغلی دی، نو د په باره کې ویل کېږي چې د 400 کې د جرایم پیشه خلکو او د منشیاتو خلاف ډېر زیات کار کړی. ځکه د دې ثبوت دا دی چې کله د دې پېښور د ټرانسفر وشو نو د 400 خلکو احتجاج کړی، هغې ویې چېرې دا تکړه افسر موږ نه مه بوځئ. خو د دوی چې کوم چارج هغه چې د هغې مفته نیمه شوې ده. مخکې ګورو چې مخکې څه صورتحال د کرایم په هغې به موږ نور پروګرامونه کوو، خو دا نن چې کوم واقعات شوي دي د دې مختصر شان تفصیل تاسو له درکو. پهلنی د دوو د قتلونو واقعات چې کوم دي دا د بډبېرې تاڼې په حدود کې شوي دي. دلته محمد عامر ولد میر عالم، علمگیر ولد حاجی اکبر او زرداد ولد ناصر دا خپلو کې رشتہ داران دي. دا د اورکزۍ جنس دي، خو دلته په بالا ماڼۍ کې اوسېږي. د دې په هنګو کې خپل تره زامنو سره د جایداد تنازله روانه ده. دا درې واړه نن هلته هنګو کې عدالت کې د دې کیس ودي چې هلته پیشي وکړه، واپس کور ته راتلل کله چې د بډبېرې تاڼې حدود ته راورسېدل. د دې تره زامن دي، په دې باندې ډزې کړي دي. په دې ډزو کې چې کوم مړ دی، یو محمد عامر مړ دی، علمگیر هم مړ دی، او زرداد چې کوم دی دا زخمی دی. ملزمان تښتېدلي دي. پولیس وایي د هغې خلاف دی اف ای آر درج کړی دی. د قتل بله واقع چې کوم دا هغه د داودزی تاڼې په حدود جاله بیله کې شوې ده. د داودزی تاڼې پولیس وینا دا ده چې دې ته اطلاع میلاو شوه چې جاله بیله کې د سیند په غاړه یو لاش پروت دی. پولیس وایي دي چې کله لاړل نو هغه لاش یې چوکتو نو نامعلوم کسانو ویشتې او په ډزو باندې مړو. د سره څوک ورساونه. پولیس وایي یاره خلک راجمع شوي، خو دغه علاقې کې بیا پولیس د دې د تصویر چې کوم دی دا کم لاش د چا میلاو شوی دی هغې بیا په واټساپ ګروپونو کې مو ورکړی دی، په سوشل میډیا هم ورکړی دی. پولیس وایي سره دست اوسه پورې تدي څوک ورسا نه دي راغلي. پولیس وایي کم مقتول چې کوم نو هغې کې دغه په جیب کې 2 کارډونه پراته وو. یو د دغه کارډ او یو سید اسکر په هغې لیکلي ول دی امیر اسکر سکنا هنګو، او د سره په جیب کې یو د زنانه زوجه سید الرحمن کارډ هم پروت و. پولیس وایي دا اوسه پورې چې کوم دی چې اف ای آر ډیټیل دی نامعلوم کسانو خلاف دی اف ای آر درج کړی دی. خو پولیس وایي چې د ورسا راشي نو باقاعده به بیا هغې دعویداري کوي. بل د قتل واقع چې کوم دا د چمکنو تاڼې په حدود بوډنۍ کې شوې ده. دلته خیسته رحمان نومي کس پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې د ده په دې بوډنۍ کې کور دی، او دلته د سره جوخت د بل ورور اوسېږي سید رحمان. دی وایي د ډز اواز وشو دی چې کله بیا ورغلی دی نو ده وایي یاره د وراره دی د دې سید رحمان زوی ساجد. وایي هغه دې کور والا ورته وایي چې یاره ساجد کور کې تماچه لوډ انلوډ کوله، د هغه نه ډز وشو او په خپل پلار باندې پلار یې ته ولګېدو سید رحمان. بیا دی زخمي و، بیا خلکو اسپتال ته بوتلو نو په لاره کې ساه ورکړه. پولیس په دې کې 319 مطلب قتل خطا اف ای آر درج کړی دی. ملزم تښتېدلی دی. د هغې ګرفتارۍ دپاره پولیس کوششونه کوي. د قتل بله واقع چې کوم د هغه د رحمان بابا تاڼې په حدود کوهاټ اډه کې شوې ده. دغلته مسلح کسانو یو کس ویشتی دی او هغه تښتېدلی دي. پولیس وایي کوم کس چې قتل شوی دی نو د ده په جیب کې شناختي کارډ و، د هغې مطابق د ده نوم دی عبدالله او دا د چوټا لاهور صوابۍ اوسېدونکی دی. پولیس د سره یو نکاحنامه هم په جیب کې پراته وه او یو اف ای آر هم ورسره پروت و. بیا پولیس د دې عبدالله چې کوم د علاقې تاڼه د صوابۍ هلته رابطه کړی نو پولیس وایي صوابۍ کې د دې عبدالله خلاف د 365 بی اف ای آر درج شوی. پولیس وایي د عبدالله خپل کور والا له ښځې له طلاق ورکړی او بیا خپلې خینې سره د خوښې واده کړی او هغې نه پس ده او دا خینې چې کوم دي د علاقې نه راوتي و غیب و. نو پولیس وایي اوسه پورې خو د ده ورسا په چا دعویداري نه ده کړې، خو د دې د قتل د کیس چې کوم ډیټیل و هغه دغه و. دغسې بله قتل واقع چې کوم ده هغه د پېښخرې تاڼې په حدود ډوره روډ باندې شوې ده، چېرته چې حسن خان ولد سکندر خان د رپورټ درج کړی دی. او پېښخرې پولیس ته یې ویلي چې دی او د ده د پلار سکندر محنت مزدورۍ له تلي چې کله کور ته رالل نو د ده پلار وایي کمرې ته ننوتو، خپل واسکټ کې پیسې وکتې نو نه وې یا کمې وې. نو دی خپل د سکندر خپلې ښځې ته ویلي چې یاره دا پیسې کمې دي. دې باندې د ښځې خاوند خپلو کې بحث شوی دی. د سکندر د المارۍ نه تماچه راغشته او د مودی مور او خپله ښځه لکه مطلب د سکندر ښځې خپله ښځې ویشتې ده مړه ده او د فایرنګ کې د سکندر د 4 کالو لور د فاطمه زخمي ده. دا سکندر بیا د موقع نه تښتېدلی دی. پولیس د خلاف د قتل او د اقدام قتل اف ای آر درج کړی دی. د شوکو چې کوم واقعات ما تاسو ته یاد کړل دا د پهلنۍ واقع چې کوم دغه د پندو تاڼې په حدود کې شوې ده. اخون بابا قبرستان دی، دغه ځای کې جنازګاه هم ده. دلته فاروق افریدي رپورټ درج کړی دی. پولیس ته ویلي چې په د ورځې 2:30 بجې دی او د رشتہ دار اسحاق دغلته د فروټو دکان دی، هغه نه فروټ واغشتل او بیا را روانو کور ته. کله چې د جنازګاه ته را رسېدلي دي د ورځې 2:30 بجې
موټرسایکل باندې 2 زنان راغلي دي، دواړه په ګن پوینټ یرغمال کړي دي، دین 3 موبایلونه مغشتي دي، 100 روپۍ هم اغشتي دي او دې سره پرس واغې هم اغشتي. په دې پرس کې د دې مودې د خزې او د مور شناختی کارډونه واغې هم اغشتي دي، ATM کارډونه واغې هم اغشتي دي، ارسه اغشتي او تختیدل دي. د پندو تانه پولیس د نامعلوم رهزنانو خلاف FIR درج کړی دی. د رهزنې یو ډېره غټه واقعه د مترې تانې په حدود ورسک روډ باندې کوچانو هسپتال سره هم شوې ده. یو دویانو یو کمپنی ده، د هغې سیلزمین دی امین جان. د پولیس ته ویلي دي چې یاره د څه دویان هم راواغېستې او په دې ورسک روډ باندې دوکاندارانو له ورکولې او دغه دوران د اوغرۍ هم کوله. د کوچانو هسپتال سره دی یو دکان ته اوغرۍ د پاره څنګه ننوتې دی، نو په 125 موټرسایکل باندې 3 رهزنان راغلي دي. دې په ګن پوینټ باندې یرغمال کړی دی او د دنې د کپنې چې کومې پیسې وې 82,738 ته هغه اغشتي دي او 44,000 روپۍ د سره خپلې هغې هم ته اغشتي دي او موبایل یې ته هم اغشتي دي. رڼا ورځ باندې دا رهزنان هم د موقع نه تښتېدلي دي، پولیس FIR درج کړی دی. تاسو ته که یاد وي نو تاسو سره 2-3 ورځې پهله ما یو بل هم واقعه دغسې یو ورځ پهله واقعه دغه کړې وه، شیر کړې وه. د شاپور تاڼې په حدود کې هم رهزنانو ناکهبندي کړې وه او د 4 کسانو نه زرګونو روپۍ او سوزکې او موبایلونه اغشتي وو، هغې کې هم رهزنان تښتېدلي وو. یو ډېره افسوسناکه واقعه د کابلې تاڼې په حدود لیډرډینګ هسپتال په جومات کې هم شوې ده. شهزاد میر نومې کس دی، دا د چغرمټۍ اوسېدونکي دی. دی وایي د مور په هسپتال کې داخل ده، دی هغې سره هغې علاج کوي. دی وایي د ماسپښین مونځ له جومات ته رالو او کوټ یې ځوړند کو او 10 چاردام یې کول چې کله یې شاردام وکړ او کوټ یې وکتو نو هغې کې د 2,30,000 روپۍ پرتې وي، هغه چا پټې کړې وې په دغه دوران کې. د سره بیا پولیس زیاتې دا کړی دی، یو خو سره غلو زیاتې کړی، پولیس سره بیا دویم زیاتې دا کړی دی چې دلې تقریبا څه کم 2 میاشتې پس د دې خلاف FIR درج کړی دی. بل د یو پولیس مقابله چې کوم ده هغه د یکتوت تاڼې په حدود کې شوې ده. د یکتوت تاڼې پولیس وینا دا ده چې دی رحمان بابا قبرستان کې 4 لارو سره ناکهبندي کړې وه. دې دوران کې په موټرسایکل باندې 3 مشکوک کسانو پولیس ولې اشاره ورکړې ده چې ودرېږئ، نه دي ودرېدلې، تښتېدلې دي. بیا په پولیس فایرنګ کړی دی، پولیس هم پې فایرنګ کړی دی. د FIR مطابق د پولیس او د رهزنانو په منځ کې 2 منټه د فایرنګ تبادله شوې ده. پولیس وی بیا چې کله خاموشي شوه دی بیا دغه ځای کې سرچ کړی دی، نو دې ځای کې عثمان نومي یو هلک په زخمي حالت کې پروت و. پولیس وی چې کله بیا دی د هغه باره کې چانبین وکړو نو پته ولګېده چې دا خو رهزن دی او پولیس ته مطلوب هم دی. پولیس وی د عثمان د خپلو ملګرو په ډزو لګېدلی دی، 2 ملګري د ده تښتېدلي دي. پولیس وی عثمان د هغې نومونه اخیستي دي، د هغې د ګرفتارۍ دپاره هم پولیس چاپې وهل شروع کړي دي. ګرانو ملګرو دا و د 24 غنټې کرایم به څنګه چې ما تاسو ته وویل نو په پېښور کې د نوې سیټ اپ چې راغلی دی د خاص کر د SSP حوالې سره خلک دا خبرې کوي چې دلته ډېر ښه کار کړی دی، خو پېښور کې به اوس پته لګي ځکه چې موجوده وخت کې کوم د پېښور پولیس دي نو هغه په کرایم کنټرول کولو کې مکمل ناکام شوي دي او زیاتره کیسونه بس انټریس وي او همدغسې انټریس روان هم وي او داسې بعضې کیسونو کې که هم نوي شي او موږ وګورو نو پېښور کې د ناقص تفتیش د وجې نه دا یو دغه ښځه یو سړی چې چا وجلی شاکبول تاڼې ایریا کې هغه کس په کیس کې د هغه ښځه نیول شوې وه، هغې ته هم هفته پس ضمانت میلاو شو. دغسې د یکتوت تاڼې په حدود کې چې کومه زنانه د خپل خاوند د قتل کیس کې ګرفتاره شوې وه هغې ته هم هفته 10 ورځې پس ضمانت میلاو شو او وینا دا ده چې یاره د دې تفتیش کم دی هغه ښه نه شوی، ناقص تفتیش نو ځکه دې ته ضمانت میلاو شوی دی. نو پولیس دا په دې ټولو خبرو باندې سوچ کول پکار دی.